الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل احترام د دې علاقې عزتمندو مسلمانانو ورونو او زما د دین اسلام خويندو میندو د الله رب کریم شکر ادا کوو چې په دې مصروف وخت کې چې د اوړي د ورځې داسې وي چې په دې کې د سحر د مانځه نه وروسته عام خلک واپس وده کېږي او ډېر داسې خلک وي چې هغوی د سحر مانځه له هم نه پاسېږي او د هغې اندازه به تاسو د مساجدو نه او د جوماتونو نه ډېره زیاته لګي چې په جوماتونو کې په دې ورځو کې عام طور باندې سپینګیري په مانځه کې په جمع کې وي او عام نوجوانان ځوانان دی جماعت لو جمع ناراضي حاضری نه کوي او په دې وخت کې الله رب العالمین موږ له دا توفیق راکو چې موږ خپل کلام ته او خپل خبرو ته او خپل قرآن ته کېنولو نو دا د الله رب العالمین خصوصي رحم و کرم دی موږ باندې دا کم ناس خلک چې په دې فهم قرآن او سنت کلاس کې موږ یو او تاسو یقین وکړئ چې الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې خصوصي رحم کړی دی چې موږ خپل کلام ته کېنولو او دا الله رب العالمین چې کوم پیغمبر را لېږلی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د هغه وینا ده چې کله څوک په یو کور کې یا د یو دین په مرکز کې په یو جماعت کې راجمع شي او هغوی یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم د الله کتاب لولي او د هغې درس کوي
یو بل ته یادای نو مستقل تور باندې په هغوی باندې د الله تعالی رحمتونه نازلېږي. نو الله رب العالمین دې دا کم 15 ورځې چې زمونږ د فهم قرآن او سنت کلاس به انشاءالله په دې ځای کې جاري وي. الله دې موږ له خپل خصوصي رحمتونه راکړي او الله رب العالمین دې په خپل خصوصي رحمتونو کې موږ پټ کړي. عزتمندو زمونږ دا 5 روزه کلاس به انشاءالله جاری وي. الله دې توفیق راکړي. زمونږ د نن ورځې چې کوم د فهم قرآن کلاس دی هغه انتهایی ضروری او قیمتي کلاس دی او ستاسو په لاس کې چې دا کم کتابونه دي نو په دې کتاب کې په 4 نمبر صفحه باندې د دې کلاس او د دې درس عنوان دی دین اسلام پر ثابت قدمی اور اس کے اسباب. په دین باندې او په اسلام باندې ثابت قدمی په دې باندې قدمونه مضبوط لګول او په دې دین کې استقامت اختیارول او د ځان نه نفاق او منافقت استل دا زمونږ موضوع ده. او دا غي سره سره بدوی خبر ادا کو چې دا استقامت څنګه حاصلېږي د اسباب دي. دا د انسان او خاص کر د مسلمان خوش قسمتی وي چې الله رب العالمین ورلدا توفیق ورکړي چې دا د دنیا د مفاداتونو نه متاثر کیږي. چې کله ایمان راوړي او د زړه نه یو ځل وختل او د جبه داغي ترجمانی وکړل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، یو ځل دا کلمه ویله. د دې کلمې د ویلو نو وروسته دا په دې کلمه باندې مړ شو او په دې کلمه باندې د الله رب العالمین سره ملاو شو، د استقامت په دین ویلېږي. په دې وجه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کنه چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، چې د انسان د ژوند د ټولو نه اخره خبره دا وی چې لا اله الا الله او دا غي نه پس وفات شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان جنت ته داخل شو. جنت ته د داخلي دو ګڼ اسباب دي. مضبوط ایمان ورله پکار دی، عمل صالح ورله پکار دی، اخلاص ورله پکار دی، jihad ورله پکار دی. او په دې اسبابو کې یو سبب دا دی چې انسان کله وفات کیږي د او د مرګ په منځ کې صرف یو خبر راشي چې دا لا اله الا الله او دې نه بس وپات شي، د انسان جنتی دی. او کله چې انسان د دا مقام ملويږي چې دا د دنیا نزی او د په خوله باندې او د په جبه باندې د دین خبرې وي او دا د پېژن ایمان غواړي وره. زه کوشش کوم چې داسې په واقعیاتي انداز باندې تاسو په ذهن کې دا خبره کېدم. تاسو به د سید قطب نوم اورېدلې وي، امام سید قطب شهید رحمت الله علیه. یو ډېر بهادر انسان تیر شوی دی او ډېر استقامت والا انسان چې دا د استقامت یو غر تیر شوی دی. کله چې د استقامت په موضوع باندې سړی کله خبره کوي او د سید قطب تذکره پکې ونه کړي نو دا خبره نیمګړې پاتې کېږي. په مصر کې چې د اخوان المسلمون کله بنیاد کېښودلی شو د حسن البنا په لاس باندې، نو په هغه وخت کې دا سید قطب دا په یورپ کې د سبق وایو، دا په مصر کې نه ولا. او ډېر وخت پسې بیا د دغه اخوان د تنظیم د هغې نظریات هغه سټډي کړل او د هغې هغه لټریچر یې مطالعه کړو، متاثر شو او بیا چې کله راغی واپس مصر ته، په مصر کې عملاً د اخوان رکنیت واغستو، په دغه تنظیم کې عملاً داخل شو. او چې کله پکې داخل شو نو بیا سم ور داخل شوی دی او هغه حتی پکې بیا لاړو په دې خبره باندې پوه وو. نن سبا چې دا کمې د فلسطین او د غزې د حالات شروع شو نو سړی ته اندازه لګي چې سید قطب دا سختي ولې تیرولې، یا حسن البنا څنګه تیرولې، یا عمر تلمسانی څنګه تیرولې، کوم چې د اخوان کوم مشرانو په مصر کې. دا اوس اندازه انسان ته لګي. په دې مینس کې به زه تاسو ته یو بل د دې غزې په باره کې یو مختصر غونې جلک پیش کما، بیا به دا خبره جاری ساتم. خبره تاسو هم ذهن کې ساتئ
تاسو به خبر یې چې کم غزه ده، کم چې د انبیاو ځمکه ده، فلسطین او باغی بني یهودیان قابض شوي دي، یهودو باغی بني حمله کړې ده، هغوی باندې ګولۍ اورېږي، باغی بمباري اورېږي او هغوی مستقل طور باندې محاصره شوي دي 4 طرف نه. غزې ته دوايي نه ځي، غزې ته خوراک نه ځي، غزې ته تعاون نشي رسېدلی. په هغه ځای کې خلک د لوږې د لاسه مړه شو. پخوا به موږ ویل که نه چې د لوږې د لاسه موږ څوک مړ نه لیدلی، د مشران ناست دي. خو تاسو وکتل چې د لوږې د لاسه په روزانه بنیاد باندې په غزه کې په درزنو په تعداد کې ماشومان هغه وفات کېږي، روزانه بنیاد باندې 12 کسان مه کمولی شئ، 12 کسان او 15 کسان دا مستقل طور باندې دا د لوږې د لاسه مري. نو 2 ورځې وړاندې په مصر کې یو ځوان دی، دغه مصر په کم مصر کې چې حسن البنا او سید قطب پاتې شوی دی، په هغه مصر کې نن حکومت دغه ظالمانو دی چې دا د غزې ځمکه ده، په دې منځ کې یو باړ دی او دې خوا دا د مصر ځمکه ده، یعنې دې ورور نه اخوا غزه ده او دې طرف ته مصر دی او دې دا بارډر سیل کړی دی، د مصر نه اخوا څوک نشي تللی او د غزې نه دې خوا څوک نشي راتللی. او د دې په دې غاړه باندې سمندر تللی دی، سیند دی، دې طرف ته خلک مزې کوي، په هوټلو کې خوراکونه کوي، دې طرف ته خلک د خپل زړه د خپل خوښې مطابق ژوند تېروي او په هغه ځای کې خلک د لوږې د لاسه مري، څوک تعاون نشي کولی. نه یو ځوان دی نو هغه سوچ کړی دی چې دې خلکو سره به څنګه تعاون وکړم، ما څوک پرېږدي نه. نو دا د کوک او د سیونپ او دا د پیپسۍ دا بوتلې پیدا کړي دي او په دې کې به څومره اوړه پکې راځيږي، به تقریبا 2 لیټر او 2.5 لیټر یو بوتل دی. چې دا مکمل ډک شي نو مطلب 2 کیلو په دې کې به زیات غنم راشي. نو باغې کې په یو بوتل کې دال چولې دي، په بل بوتل کې به کیلو بیا چولې ده، په بل کې چنا چولې ده، په بل کې به کیوړه چولې دي، په بل کې به چرته لږ چای چولې ده، چینی پکې چولې دي. او هغه بوتل راواغستلې او دا بوتل سمندر ته گزار کړلې. आवाज یې وکړ چې الله تعالی چې په دې سمندر کې حضرت موسی علیه السلام په بکس کې مور واچو او تا په حفاظت باندې خپل منزل ته ورسو. الله یونس علیه السلام په دې سمندر کې د مئی په خېټه کې تا ژوندې روغ وساتو. هغه رب چې حضرت یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې روغ ساتلی دی، موسی علیه السلام په بکس کې روغ ساتلی دی، نوح علیه السلام د خپل ملګرو سره 6 میاشتې دې سمندر په سطح باندې دې په سر باندې ساتلی دی. الله دا بوتل د غزې د مظلومینو ته ورسوه او بیا الله زما دا وسو او نور زما وس نشته دی. دا حالات په دې وجه باندې ډېر پخوا دا د 1929 د اخوان داغي بنیاد 29 کې خودلې شوی دی، داغي 100 کال لري دی پوره شوی او 100 کال وړاندې د حسن البنا او د امام سید قطب شهید رحمهم الله داغي سوچ او فکر داو چې من خلکو له د ازادۍ او د حریت درس ورکو، چې دا خلک من تیار کو چې دا د مستقبل قیادت او لیډرشپ وکړي، چې دا امت سنبال کی. ځکه هغوی ته پته و چې غیر چاپېره دا یهودیان موږ ته په دې اسرائیل او دا نږدې خلک چې موږ ته آباد دي نو دا به په دې ځګونو باندې قابض کېږي. د هغوی بصیرت و دا په دې بنیاد باندې هغوی دا تنظیم جاین کو، په دې تنظیم کې چې عملاً کله کار شروع کو. او دا د یهودیانو سازش خو د پخوا نه سازش دی. قرآن کریم ویلی دی چې ولتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، چې په مخ د ځمکه باندې د اسلام کم کلک دشمنان د یهودیان دي. نو سید قطب رحمه الله اخر جیل ته لاړو، په دې تحریک کې جیل ته تللی دی. جیل ته چې کله لاړو نو په جیل کې دته اخر پانسی واورولې شوله او هغه وخت هم راغی چې سار د مانځه نه وروستو چې لا نور نه ده راختلی، په دې ټیم کې هغه ته پانسي اورولې کېږي او د خپل ډیت سیل نه راوویستو په کوم ځای کې چې دا ټارچر کېدو او په لاس کې هتکړۍ دي او راوستو پانسي ګاډ باندې ودرو او چې اوس تا نه داسې په 1 منټ 2 کې به ستا نه سر والی کېږي ته به پانسي کېږي. ستاسو څه خیال دی کله چې انسان ته موږ ته خو الله دې چا ته نه اورې خو پانسي خو لا چا ته نه ده اورولې شوې، خو به تاسو که څوک چېرته تاڼۍ ته لاړ شي که نه و د کلي ملکانان، د کلي خانان، نوابان، سیاسي مشران، مذهبي مشران دا ټول د یو بل نه تاڼو ته مخکې کېږي چې ګورې چېرته
ریمانډ ولا چرته جسمانی ورنه کی ګورئ او په دې عدالت کې چرته ونه ساتي په دې لاقب کې ونه ساتي او دا دروغ او اشتیا تاسو خل څومره دروغ منغوای وایو کنه وایو دا سیاسي خلک څومره دروغ وایي یره چې دا خډر نیک سره دا په 15 وخت مزګزار دی دا نو خو هیڅ چاته نقصان نه درسېدل لکه دا به سمګلر وایي دا به ډاکو وایي دا به قاتل دا به 2 نمبري لیکن دا خلک وځو دا دروغ به ورته وایو سید قطب شهید رحمه الله پانسی کېږي او په دې دوران کې منګه خو اسلام تسبیح ته وایو کنه چې تسبیح یا زما شان پټکې په سر دی اوس په جامې دی رومیال دی او ګیره دا موږ دې اسلام وایو نو دغه شان چې کله هغه وفات کېدو او باندې کېږي نو د جامعۃ الازهر نه چې کوم د دنیا یو ډېر لوی یونیورسيټي ده دا غینې ورلې مفتی اعظم راوستو مفتی اعظم چې کوم چا پلاس په غټه غټه فتوی لګي هغه راوستو سید قطب سے ملاو کو د اج شهید کی دا غینې وړاندې 100 منټه مخکې او خو برابر هغه پټکې په سر دی ولې چوغې چولې دا کوټې مونډې و سره د سید قطب ته مخامخ ودرو الچر درالي نو عالم او هغه مفتی اعظم ورته وی چې زه د دې د فارس تاقوال رالما چې تا ته کلمه وې ما زکه چې ته وفات کېږي نو چې د دنیا نه مسلمان لاړ شي چې کلمه درته وایم خو هغه به وخندل یو سړی 2 منټه پس شهید کېږي هغه خاندي وای ته ما ته کلمه وې وته د دې د فارس د جامع نه راغلی چې ما ته کلمه وې سید قطب ته کلمه وې او خارشي دې کلمې په خاطر باندې زه خپل ځان ورکوم ځان قربانو او د دې کلمې په سر باندې تاسو ډوړې ملاوي کې ته تنخواه لې تنخوادار ملازم ما ته و چې زتا ته کلمه وایم او ته کلمه وای چې ته د الله خواله روانې د دې کلمې د نظام په خاطر باندې زه قرباني ورکوم او زما پروا په دې دنیا باندې نشته لري دې ته استقامت په دین ویل لازم موضوع ده استقامت په دین من په پیپ باندې په ټوټای باندې د سکول په ټرانسفر باندې یا پلانر لکوی نو برا کړی دي په دې باندې موږ خپل سیاسي وابستګي بدلو په دې باندې خپل مذهبي وابستګي بدلو په دې باندې خپل دوستانه بدلو په دې باندې خپل تعلقات بدلو په دې باندې موږ خپل د کلی چاپیر چل ټول هر څه په دې باندې بدلو 450 روپو تعاون کړی سید قطب رحمه الله ورته وی په دې کلمه باندې ته ډوډۍ غټې او زه په دې کلمه باندې ځان قربانوم دا یو سید قطب نه دی او هغه خور چې ول راغلی دا واغې چې ورته بیا کوم کلمات ویلي دي اخي انت حر وراء القيود دې ته قصیده اخي انت حر وراء القيود اے ورورا په جیل کې نه په جیل کې کله چې تاسو خیالي په جیل کې سوګي کنه او دا خويندې ول راشي نو چغي ورته وي ورته کنه الله وي په تور تمبو کې دنه بن رورا او ناتوانان خونن وزګار ناصر پښتو د ناتوانان دا په سبا نظم جوړ کړی او دا قسم قصیدې به وي نو دا خور دی ورور ته کم نظم وي دې ته خور ویلې کیږي ای ورور او چې ته ونه ریږي چې ته د الله د دین په خاطر د کلمې په خاطر باندې ورې بجیل کې دن نه په دې پروا ونه کې اخي انت حر وراء القيود ته په دې جیل کې دن نه ګورې ته آزادي من بار چيو د بار په دې ځمکه کې دا کم خلک ګرځي دا په جیل کې دی او ته په دې جیل کې نو ته آزاد یې اصل کې ستا ضمیر آزاد دی ته د آزادۍ درس خلکو له ورکې دا خلک به ختم شي دا کم چې بار دي او ستانو منه ختميږي د سید قطب د زمانه موږ د هیڅ چا نوم نه معلوم داغه د حمزول موږ د چا نوم نه معلوم داغه د کلیوالو د چا نوم موږ ته نه معلوم نن موږ سید قطب پیژنو او ما د ایواز سید قطب نه لري ایواز سید قطب نه لري سید قطب د ځان په شان بشمار خلک تیار کړی دی د سید قطب رحمه الله یو شپږ ملګری دی هغه ته وي پانسی اورولې شولا اما او تا چې نن خو پاسانه د ساری منځو کو او جمعې مونږ دی او د اختر مونږ دی او خو پاسانه باندې روزي افطاری دا او سحری دا او مزه کو د پاتراکو د کوهستان د غرونو په سر کې په اسانه باندې من په مسلمانانو کې حسابيګو د دې لپاره بچا قرباني ورکړي د دې لپاره بچا ویني ورکړي د دې لپاره بچا خولي تی ورکړي د دې لپاره بچا جیلونه تیر کړي د دې لپاره بچا سرونه کټ شوی حق په اسانه چا مندل نه دی حق قرباني همیش په سر غواړي حق ګوره دا د سر قرباني غواړي او حق نه ټوکيږي په باران د او سړی جاړي یا الله دین غالب کو جاړي او دا ګیره په خو په دې او کو باندې لم دشي حق تل د سرو وینو او بخري غواړي د خلکو بخري ور کړی د دې وینو د ازمکه سره کړی د خلکو له حق ژوندې پاتې شوی دی شپږ کسان دی واغوي دا پانسیوا ورولې شولا
و دا شپږ کسان راوستل دي چې کله پانسي ګاډ باندې ودرولې شول نو په دوی پسې هغه کس راغی وایي ستاسو د ژوند آخري تمنا څه ده چې موږ په کتاب کې ولیکو که نه خلک وایي د فلاني سړي چې کله وفات کېدو نو اخره خبره لور ته دا خبره وکړله او زوی ته دا وویل او ښځې ته دا وویل ستا اخري خبره څه ده تاسو شپږ واړه موږ ته ولیکئ چې موږ بیا ولیکو داسې خبره وکړئ چې موږ ولیکو چې د دې اخره خبره څه وه نو هغوی ورته اخره خبره څه وکړه د وایي مستعدون للموت مرحبا بلقاء الله دقه زموږ اخره خبره ده چې مستعدون للموت موږ مرګ ته بالکل تیار یو او مرحبا بلقاء الله د الله ملاقات ته خوش آمدید او مرحبا وایو دا زموږ اخره خبرې دي زموږ مرګ او د الله سره ملاقات دی دې ته ایمان ویل کېږي ایمان استقامت په دین ایمان د لا اله الا الله محمد رسول الله نوم نه دی یوازې د لا اله الا الله محمد رسول الله په ویلو باندې څوک یوازې نه مسلمان کېږي د څو ورځې چې په دې سره کې ایمان نه راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو کس راغی د الله رسول یو خپل نصیحت راته وکړ مزیدار موږ هم دلته ناست یو که نه چاره یو ښه نصیحت موږ ته میلاو شي زه به څه نصیحت کوم د الله رسول یو نصیحت کړی و و یو بهترین نصیحت راته وکړه نو رسول الله ورته اوږد نصیحت نه کوي وایي داسې وایي ای پلاني قل آمنت بالله ثم استقم ووایه چې آمنت بالله ما په الله باندې ایمان راوړی دی ثم استقم بیا پې ټینګ ودرېږه او داسې ټینګ ودرېږه چې هېڅ شی تا د دې لار نه بل طرف ته ونه ځي بس ټینګ ودرېږه په دې باندې دنیا ورانېږي ورانه شي ته قتلېږې ته دې قتل شي ستا د ټول خلک دې دا قرباني شي خو ته په دې عقیده باندې کلک ودرېږه او په دې عقیده د الله سره میلاو شه قل آمنت بالله ثم استقم رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ملګری راغی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انی احبک الله رسول زما ستا سره ډېره زیاته مینه ده موږ د خولې مینه ډېرې زیاتې وایو که نه ناتخوانان یې وایو موږ هم وایو زما د الله د دین سره ډېره مینه ده زه په دین ډېر زیات مین یم او غلطه خبر نشم برداشت کولی دغه شان یو ملګری راغی ورته وایي چې د الله رسوله انی احبک زما ستا سره مینه ده نبي علیه صلات وسلام ورته څه وایي چې بس زما هم د سره مینه ده ورته وایي انظر ماذا تقول لږ سوچ وکړه سوچ ماذا تقول دا ته کومه خبره کې دا یوازې د خولې خبره نه ده بلکې د زما سره یو سودا کې یوازې په خوله باندې نه دي زما ستا سره مینه ده دا چې کومه خبره کې دا ډېره زیاته قیمتي سودا ده دا ډېره زیاته ګرانه سودا ده انظر ماذا تقول ته څه وایې لږ سوچ دې پې کړی دی او وایي او ما په دې باندې سوچ کړی دی نو بیا ورته څه وایي وایي که ته زما سره په حقیقت کې مینه کې نو فاعد للفقر تجفافا بیا به د غریبۍ دپاره کچکول پیدا کړي کچکول کله چې زما ملګری شي نو په تا باندې به ښې ورځې نه راځي زه اکثر دا زمونږ د علما صاحبان چې کله په دې جوماتونو کې تقاریر کوي که نه یا په مدرسو کې دا خبره ډېره کوي چې بچي مدرسو ته ولېږئ او مزې به کوي او بیا به خوراکونه به کوي او خلک بې قدره کوي دا ورته غلط سبق وایي دا ورته ټیک سبق نه وایي دا کومه خبره ده چې ملاتوب کې او په علم کې فایدې دي فایدې به هغه چا ته میلاوېږي چې دا دین خرڅه دی ته ته فایدې میلاوېږي عالم ته فایدې رقم ځینې میلاوېږي په دې وجه باندې سفیان ابن عینه رحمه الله فرمایي چې یو عالم دی او په کلي کې د هر چا خوښ دی نو فعلم انه مداهن پوه شه د دین خرڅ کړی ځکه د خلکو خوښ دی ورنه عالم د چا نه خوښېږي عالمان د چا خوښېږي خو سپینې سپینې خبرې به کوي او د خلکو بدې شي خو چې د ټولو خلکو خوښ دی نو پوه یې دا شه چې خلک یې قدر کوي لاس یې ښکلوي د دین خرڅ کړی دی دا حق نشي ویلی د الله پیغمبر به چا لاسونه نه ښکلل په کاڼو خلکو ویشتو او نه ښه د علماو لاسونه ښکلوي او تندي ولا ښکلوي شکرانې ولا ورکوي تاسو ګورئ نه دا پیران صاحبان داسې خلک راځي په لاس کې پیسې ورکوي او هغه بل له ورکوي او ډکوي او داسې لوی شی جمع کړي او کور ته ویسي وایي دا د پیغمبر وارث دی خاورې د پیغمبر وارث دی پیغمبر وارث ته به بیا د طایف په کوڅو کې خلک ته په کاڼو باندې ولي د مکې په کوڅو کې د بلال په شان به خلک تا راکاږي نو نبي علیه صلات وسلام ته فرمایي چې کته زما سره مینه کې نو یاد ساته ګورئ بیا ګورئ غریبۍ له کچکول پیدا کړه او ویل چې زما سره څوک مینه کوي مینه وای دا غریبي دا هغه کور ته داسې په تیزۍ باندې راځي دا مشکلات او مصیبتونه او رکاوټونه دغه د کور ته داسې په سپیډ باندې په تیزۍ راځي لکه د غره په سر باندې چې تندر پریوځي او د هغې نه سیلاب جوړ شي او دا د ځمکې ته ولاندې د سیند ته په سپیډ باندې راځي دغسې ورځ په ورځ مشکلات راځي استقامت دې ته وایي ها
منګ استقامت څه ته وایو؟ منګ استقامت دې ته وایو چې منګ ته ټیم په ټیم ډوډۍ میلاو شي. نه جي نه، چېرې چې دا مسلې دي او دا مسلې دي علما نن نشته چې ما هغوی ته ډېرې خبرې کړې وې. علما کرامو ته چې ویل چې فلاني ځای درس ډېر څوک نه کیني، نو اجتماع کې درس وکړې څوک نه راځي، نو چا ته درس وکړم؟ فلاني ځای کې دعوت کار دی، درس قرآن دی چې بس هلته څوک خیال هم د چا نه ساتي او څوک داسې چا ته کینیم نه. نو چې عالم صاحب او مولوي صاحب او مفتي صاحب چې خلک دې زما خیال وساتي او ما ته خلک ډېره لویه مجمع جوړه کړي او خلک دې زما خیال وساتي او د هغې نه پس به زه درس کوم، نو دا کم دین دی بیا؟ د الله د پیغمبر خو دا سیرت نه و. په دې وجه باندې عزتمندو دین اسلام دا اول ګوره پیژندل او د هغې نه وروستو په دې دین اسلام باندې ثابت قدم پاتې کېدل، دې ته ویل کېږي ایمان. خو بدقسمتي خدا دې عزتمندو زموږ په دې درس کې دا عنوان شته چې د استقامت مفهوم څه دی، او د هغې سره پکې دا خبر هم ده چې دین اسلام څه ته وایي او په دې د خلکو کوم شکوک شبهات دي. په دین اسلام هم زه لږ مختصر غونې خبره کوم. اسلام او د دې نه مخکې به زه تاسو ته یو مثال ویم، د پوهې دپاره، د خویندو دپاره به مې ویم او تاسو دپاره به مې ویم. ویل یو دوه ملګري وو، د یو ملګري د بل ملګري ته ویل چېره دا لاسې او د لاسې خالي کړو چې زما په دې مټ باندې د زمري نقشه جوړه کړه. نن سبا خو دا رواج ختم شو، پخوا به دا بعضې هلکانو که نه دي په دې لاسونو باندې قسمه قسم تصویران او دا د خلکو دا نومونه یې پې لیکل، بیا صحیح واچولې وه. دا نومونه دا پخوا یو رواج و، دا شبدړۍ ټایپ خلک به داسې وو. نو هغه دې بل ملګري ته ویل چې ماله په دې مټ باندې د زمري نقشه جوړه کړه. نو وایي چې ټیک ده، نقشه چې جوړوم نو دې لپاره به ستن پکاري او د دې لپاره به توره صحیح پکاري چې زه به په ستن داسې ورکوم، په هغې کې به صحیح وراچوم، نو په دې باندې به د زمري نقشه جوړه شي. نو ستن یې راغستې ده او یې لاس یې را دې خوا کړه. چې لاس یې ورته کله را دې خوا کړو نو دا ستن یې پکې ورخښه کړله. نو ده چغه وواله، هلکه وایي د څه جوړی؟ وایي د زمري دا لکۍ جوړوم که نه. وایي دا لکۍ مه جوړوه دی. وایي زه ټیک ده نه به جوړوم. بیا چې کله ستن ورخښه کړله ویل بیا چغه وواله، ویل څه جوړی؟ ویل سر وله جوړوم. ویل سر هم وله مه جوړوه، نور جوړ کړه، ځکه لاس پې درد کو. بیا چې په درېیم ځل باندې کله دا ستن ورخښه کړله بیا چغه وواله، ویل څه شی جوړی؟ ویل خپې. ویل دا خپې مه جوړوه، ویل بل څه جوړ کړه. نو هغه ستن کېښودله، ویل دا به څنګ زمری چې نه لکۍ او نه سر یو نه خپې، دا به څنګ زمری، بیا مه جوړوه زمری. عزتمندو ګورئ حقیقت دا دی، نن سبا موږ داسې کونډی بونډی دین دا زموږ د خوښ دی چې کونډی بونډی نه په دې کې جهادي، نه په کې اسلامي خلافت وي، نه په دې کې د ساري مونځ وي، نه په دې کې رښتیا وي، په دې کې رشوت هم جایز وي، په دې کې دروغ هم جایز وي، په دې کې د مسلمانانو اجتماعي مال هم جایز وي، په دې کې خیانت هم جایز وي، په دې کې غلا هم جایز وي. خو بس ګیره به پرېږدمه او تسبیح به په لاس کې راوالمه، پنسي به اوچتې کړم، برید به وخرومه او بس په غاړه به رومیال راواچوم. خلک وایي چې یو ډېر بهترین سړی دی، کومه ښایسته د فرشتې په شانې مخی دی. موږ ته ستاسو خیال وي موږ ته را فرشتې داسې خفه نه شي، دا مشران ناستې موږ ته را فرشتې داسې بوډاګانې ښکاري چې دا فرشتې ټولې بوډۍ دي، سپینې سپینې ګیرې دي او لاټۍ ورسره دي. لکه دا نظام چې الله وتعالی کړ دا بوډاګان چړولی شي. خو موږ خیال ده چې داسې سپین ګیرې انسان وایي نو که نه ته که سپینه ګیرې یې اوږده او سپینې جامې وي او سپینه ټوپۍ وي، یاره وایي سمه فرشته ده. موږ ته فرشتې داسې کمزورې غوندې ښکاري بوډاګان. نه جنه، فرشتې انسانان نه دي. په دې وجه باندې دا موږ ته غلط سبق ویلی شوی دی چې اسلام یو خاص شکل دی ته اسلام وایي. نور پکې هر څه کوه خو بس داسې ووه چې بس په امام پسې مخامخ ودرېږه او بعضې خلکو په دې خفه نه شئ او په دې امام پسې ځان له زبونه نیولي، په دې ځای باندې پلانی بابا ودرېږي، ته پلانی کاکا ودرېږي. نو که دې مسله باندې غریب سړی ودرېږي نو هغه خورا کوي زما مسله باندې مه ودرېږئ. نه جي نه، امام په څوک که د کلي غریب راغی، که خان راغی، که ملک راغی، که نواب راغی، که مولوي صاحب راغی، کامل صاحب راغی، خو چې کوم مخکې راغی دا به مخکې ودرېږي، کوم چې وروستو راغی دا به وروستو ودرېږي. دا طریقه ده د دین. موږ دین نه دی پېژندلی. دین که موږ وپېژاندو، اسلام موږ وپېژاندو، بیا به هر څه به سپینه رڼا ورځ به وي. نن سبا هغه د غزې په باره کې رپورټ دا دی چې د اوسه پورې پکې 59,000 مسلمانان شهیدان شو. 59,000 مسلمانان شهیدان شو. دا د اقوام متحده د رپورټینګ مطابق. صحیح خبره دا ده چې د غزې د مسلمانانو د شهداو تعداد د 1 لک نه غوښتی دی او روزانه په بنیاد باندې
سل یو نیم سل اتیا لس اتیا کسان شهیدان کیږي روزانه په بنیاد باندې 12 15 شل ماشومان د لوګي د لاس مری دا غوی د وجودونو نه د اډوکو ډانچي جوړ شوی د خوراک نه ملاويږي امنګ وای مولوی صاحب دعا سره وکړي غزې دي دعا سره وکړي بس مونږ دعا وکړو او چې کوم یو ډېر مکر چاته مولوی هم جاړي بکی بس یار و جاړي چې غزه ډېر بد صورت حال له د دې په باره کې سید قطب شهید رحمه الله یې سو اشعار ویلو په خوا دا سم سبق موږ ته ویلو هغه سبق موږ پرې خېره موږ نه یاد غړې ویل اسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد اسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد وای زمنګ اسلام د زده چې ردیستن د بوډاګانو د مشرانو د مولیانو په جړاګانو باندې په دعاګانو باندې د جمعات په ګډ کې نه راټینګا د اسلام چې راټینګ دی نو دا په دې وجه نه دی راټینګ چې دا د جمعات په ګډ کې شیخ صاحب ناسي جاړي په دې نه دی راټینګ او اسلامنا لا يستقيم عموده بقصائد تطلع لمدح محمد صلى الله عليه وسلم او زمنګ دا دین وې د دې داستان په دیو جب نه راټینګ چې ناتوانان د نبی علیہ السلام په مدح کې ناتونه وې شیرونه وې نه په دې نه راټینګ په سره راټینګ دی دا د ذک مسلمانانو په استقامت باندې راټینګ دي ذک مسلمان ذک او ذک سره چې هغه په دین باندې تن من دن قرباني ځان قرباني ځان خو دین راټینګ کړي دي داسې خلک اسلام غواړي ګوري اسلام ته دین تر داسې خلکو ضرورت ده دا و 50 اسلامی ملکونه دي کنه موږ ته ګوره زدا خبره په خپل درسونو کې بار بار کومه چې موږ ته د اصل یو نیم سل کاله خاص کر کله چې په ترکی کې اسلامی خلافت ختم شوه دی 1919 نه را پدې هوا یعنی تقریبا دا غي سل کاله 105 106 کاله وشو د دې خبرې د سل کاله موږ ته د خلکو غلط سبق ویل دي غلط سبق او زمنګ په دې معاشره کې داسې قسمه تحریکات راوچت شوې دي چې موږ ته دین غلط تعبیر را کړی دی غلط تعبیر دا آزادۍ او د حریت درس زمنګ نه ورکړی دی موږ په خاص عبادت باندې اخته کړو چې زمنګ نه هر سیری و 50 اسلامی ملکونه دي کنه و 50 اسلام ملکونه او د دې و 50 اسلامی ملکونو صدور د دې وزرا د دې وزیر اعظم دا ټیک ټاک په کال کې وزیر راضي حرم دا او د سعودي حکومت وزیر اعظم صاحب تو صدر صاحب دا د دروازه کولاو کې دروازه د کعبه دا چې ګټه شپه ورځ په منځونو باندې ولاړ یو ډېر تقواداري د کعبه په دروازه باندې تلاسم نشي خو دی خدا د ملکونو سربراهان چې دا شرابيان دي دا بد عمل دي دا غل دي دا ډاکوان دي خو دې کعبه ته دنه ورځي ودنه به کې منځو کو دا ډېر عظیم خلک دی ګوره په کعبه کې دنه منځو کو دا و 50 اسلامی ملکونه ما ته نه دی یاد کتا سو ته چاته یادي ما ته وایي په دې 57 اسلامی ملکونو کې یو صدر یو وزیر اعظم یو داوی د افواجو کم مشر ټرمپ ته یا نتنیاهو ته ویلو چې په دې غزه کې دا جنگ خو کوي خو د مسلمانانو باندې خدا خوراک وکي کنه دا دوايي ولې بند کړی دا غذا ولې بند کړی چا ته پوسو کو نه دې کړو اوس پورې کنه قیامت کې بل الله څه جواب ورکو هغه حدیث مبارک چې راغلی دی کنه موږ دا غشانې سملو باسي کو دین قائم دی او خلک عمرولم زی او جمعهتون ډک دی کنه عمرونه دي خلک ډیر زی کنه روزه ډیر خلک نسی کنه قیامت کې حدیث کا راضی و الله رب العالمین به بنی ادمانو سره حساب کتاب وځي وي تاسو وته چې بنی ادمه زه بیمار شوم او تا ډو زما تاسو نه وکړي ودا ورته و چې یا الله تعالی ته رب العالمین ته څنګه بیماری دلې وای زناو بیمار شوه ستا په دې گاون کې مسلمان بیمارو او تا ډو تاسو نه کړي ته څنګه مسلمانې بیا ورته وای چې اے بنی آدم بل ته پوز ورکوم زه په دنیا کې وګه او منار نه هورما او تاړو مال وړي نه ورا کړی او ته زمانه نن جنت واړی او ورته وای چې الله تعالی انت رب العالمین ته خود رب العالمین تعالی ما څنګه وړي درکړې ته په دې گاون کې داخله د لوګي د لاس مړ کېدل نو تا دا غم کړو یاد ساتي ګورې د دنیا مسلمانانو اے د دنیا حکمرانانو اے د دنیا د افواج او مشرانو د قیامت پر ورځ باندې بددي و 50 اسلامی ملکونو د سربراهانو نه د افواج او مشرانو نه الله بدا تپوس کوي په دې غزه کې چې دا مسلمانان د لوګي د لاس مړ کېدل تاسو ګل تپوس کړو تپوس هم نه وکړي دا استقامت په دین چې موږ د هیڅ پروا ونکو او د دې دین د بار مخ پر ځان قربان کړي د استقامت په دین ویلېږي عزت مندو
دین باره کې مې خبره کوله. یو صحابي راغی ورته وایي چې ای الاسلام افضل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. بخاری کې دا حدیث دی، مسلم کې دا حدیث دی او نور کتابونو ته نقل کړی دی، متفق علیه دی، په صحت کې شک نشتا. ای الاسلام افضل دا د بخاری الفاظ دي او په صحیح مسلم کې راغلي دي ای المسلمین افضل. په مسلمانانو کې غوره مسلمان کم یو دی. اسلام د چا غوره دی؟ مسلمان کم یو غوره دی. موږ مخکې ما ویلو چې مسلمانی موږ د انسان په مخ کې ګورو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم له جواب ورکو من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه دی سلم المسلمون من لسانه ويده چې مسلمانان داغه د لاس او داغه د جبې د ضرر نه محفوظ وي. بس راځي ځان ته ګورو چې موږ غوره مسلمانان یو که نه یو. زمون د جبې نه آیا مسلمانان محفوظ دي؟ کنزل من کو، غیبت من کو، دروغ من وایو، پیغور من خلق ورکو، دمکیانی من خلق ورکو، الزامات من په خلکو باندې لګو. زمون جبې کله محفوظ دي؟ زمون د جبو د لاسه خروزانه خلکو ته تکلیف دی. نن ګورې زه حقیقتا خبره کوم چې زمون جبې دا زمون په کنټرول کې نه دي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي د قیامت په ورځ باندې با ډېر خلک په جهنم کې د خپل جبو د لاسه جوړ دي. ډېر خلک با دا به د جبو د لاسه جوړ دي. نن زمون جبې زمون په کنټرول کې نه دي او جب چې کوم تکلیف خلکو لور کوي نو دا ګورې لاس نه ورګي. ها هغه شاعر وایي کنه چې پر هر د تورې خدای دا به جوړ شي په مرهم او نه گزار د جبې داوی عمر سره سم. په تور باندې سوکوها، په ټوپک باندې سوکولا، کال دو پس بټیک شي، میاش پس بټیک شي، اپریشن وکړ ټیک بشي، او نه گزار د جبې داوی عمر سره سم. د ګوریات ته ګورې د جبې گزار د عمر پورې ودانه ختميږي. پیغورونه موږ ورکو خلکو د سپکو مسلسل زمونږ د لاسه خلکو ته تکلیف دی، خلکو ته ضرر دی. دې ته اسلام ویل کېږي چې زمونږ د لاسه بل مسلمان محفوظ دی. او یده د لاس نه په دې لاس پچا ظلم مکوا، په دې لاس د پچا موچته وا. ستا د لاس د چا ذات ته نقصان نه رسی. ستا د لاس د چا زنانو ته، د چا نارینهو ته، د چا ماشومانو ته، د چا څاروو ته چاته نقصان نه رسی. دې اسلام مليږي من سلم المسلمون من لسانه ويده. په دې جماعي عزتمندو اسلام زمنګ اسلام په جندل او د قربانو د داستان چې منګه وایو نه ختميږي کنه. د خلکو په جندل منګ اسلام نه په جندل. دې کراچي کې عالم دی مولانا تقی عثماني صاحب دغه یو درې سفرنامې دي. سفرنامې هغه ګرځېدلې دنیا کې نو بیا چې راغلی نو هغه خپله بیتي لیکلې ده. دغه یو سفرنامه ده جهاني دي د په نوم باندې. هغه یوه ورځ ما کتله، په هغه سفرنامه کې دا واقع بیانوم، په دې کې به ځان ته ګورو چې موږ څنګه یو. په هغه سفرنامه کې هغه د انګلینډ تللی د انګلینډ ته او په انګلینډ کې یو واقعه راغلی ده او هغې په خپل کتاب کې لیکلی ده. وزه انګلینډ ته تللی وم، ایډنبرا یو ښار دی، په هغې کې ما په ریل ګاډي کې سفر کوم. ریل ګاډي کې یو ځای کې سټیشن راغی نو دا ریل ګاډی ودرېدو او ریل ګاډی په سټیشن باندې به 10 منټ به سټې کوي او 10 منټ پس به واپس ځي. نو څه سورلی به تې کوزي شي او څه به ته راوخېږي. په دې دوران کې څوک واشروم ته ځي، څوک چېرته دوکان نه څه شی ځان له رالي ضرورت پوره کوي. ویل ما ته د واشروم ضرورت و نو زه د ریل ګاډي نه چې کوز شوم نو لاړم په دې سټیشن کې یو واشروم او باتروم بیت الخلا. نو زه هغې له ورغلم، ما ویل زه په دې کې به قضای حاجت به وکړم، دا به استعمال کړم. چې زه ورغلم نو د دې باتروم مخې ته د دې لیټرین مخې ته یو انګریزه جنۍ ولاړه ده، زنانه سر تور سر ولاړه ده، عیسائی مذهب والا د مسلمانانه ده ولاړه ده. نو زه لږ رادې خوښ شوم چې پردۍ ښځه ولاړه ده، بده خبره ده، ځان مسلمانان خو پردو ښځو خبرې نه کوي. او بیا عالم هم دی نو زه ودرېدم په دې کې دا ښځه ولاړه ده، نه دننه ځي نه بار راځي. 1 منټ وشو، 2 3 4 5 منټه چې وشو نو زه خواله ورغلم. ما ورته ویل چې ایکسکیوز می، داسې وکړه چې زما ضرورت یې تر دې ځای نه لږ رادې خوښ چې زه دننه دې باتروم ته ورشم چې زه خپل کار وکړم بیا به ځمه. نو ما ته ویل چې آی ایم ساري برادر،
ورورم زه افسوس کوم چې زه دلته کې د مجبورۍ نه ولاړ یم. ته سوچ وکړې که نه ویل چې اصل کې زه په ریلګاډي کې زم راغلی یم او زما نه ریلګاډي تللی دی خو په دې باتروم کې زه دننه ورغلم ما په دې کې مطلب قضای حاجت کړی دی دا باتروم ما استعمال کړی دی اوبه پکې نشته دی او د باتروم اوس ګنده دی. زه نه غواړم چې د باتروم نه زه لاړه شم او دا ګندی او څوک راشي هغه ته تکلیف ملاو شي. نو څوک پرې چوبنې راغلي دا ما نه صفا کړی دې زه نه زه نه زما خوا دا د یو زنانه سوچ دی دا مسلمانه نه ده دا انګریزه ده موږ دغه شیلډغانو دغه شیلډغه ده او دغه زنانه ده چې دا عیسائی د مسلمانه نه ده د هغې سوچ دا دی چې زما د دې ګندګۍ د لاسه بل انسان ته تکلیف ونه رسېږي. دا تصور دا د اسلام تصورو نن زموږ نورو خلکو اغوستی دی. موږ څه کوو نن زموږ د کور څښاو به دا د بل چا په کور ور رواني زموږ د کور څښاو به دا د بل په پټي باندې ور رواني او که معمولي څه وویلو نو بیا موږ ته برګي ته ملاس کوو ټوپک ته ملاس کوو ډانګي ته ملاس کوو. زما په جیدات کې ته ما ته خبره کوې زما جیدات دی زه چې څه غواړم دا به کومه نو ته ټیک د ښه پښتون هم شولې او ښه غټ سړی شوې خو مسلمان نه مسلمان به دا وي چې دا به بل انسان ته به دا خاموش وي خاموش. دا اسلام دی دا د دین یو بلند تصور دی بلند تصور. دا تصور نبی کریم صلی الله علیه وسلم انسانان له ورکړی ویل دا تصور والی په دې باندې کلک ودرېږئ استقامت په دین. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه یو ورځ ویلو چا دې تپوس کړی چې دا استقامت څه ته وایي استقامت هلکه الله دې استقامت نصیب کا وایي هغه ورته ویل چې ان تستقیم علی الدین ولا تروغ روغان الثعلب. وایي استقامت دې ته و چې په دین باندې داسې کلک ودرېږي چې د لومبړې په شانې ټوپونه نه وهي سړی بس ولاړې کلک خلک وایي کمر چې په ځای باندې پروت نو دا وزني وي یو چې اوچت دی کو نو بیا سپکي کمه ګټه په خپل ځای باندې ودرنه پرته وي. په دې اسلام او په دې دین باندې کلک ودرېدل په هر حالت کې چې سړی مسلماني او دا د مسلماني پته به څنګه لګي کله چې د انسان تبه که نه تبه موږ ته د تبې پته نه لګي خو ډاکټر له چې لاړ شو نو هغه ترمامیټر موږ له په دې ترخ کې کېږي یا د ژبې د لاندې وایي دومره ستا ټمپریچر دی 100 دی 102 دی لکه 102 نه بره لاړو ګورې حالات دې خراب دي. د شوګر ټیسټ موږ کوو ستا شوګر ګورې خو دا خو 300 ته رسېدلی دی او لکه ستا بلډ پریشر خو 130 ته رسېدلی دی ګورې تا ته اټیک کېدونکی دی. دا خاص سکیلز دی او د دې پیمانې دي په هغې باندې بلډ شوګر معلومیږي بلډ پریشر هم په دې باندې معلومیږي ټمپریچر هم په دې باندې معلومیږي. موږ به د خپل اسلام دا به څنګه معلومو د اسلام د معلومولو لپاره دوه موقع دي دوه موقع په دې کې د انسان اسلام معلومیږي. یو د انسان او د مسلمان اسلام معلومیږي د په خوشحالۍ کې چې کله غم کله خوشحالي ده د زوی واده دی خپل واده دی خوشحالي پرې راغلې ده اوس ګورو چې دا سړی د خپل خوشحالي د اسلامي اصولو مطابق چلی او که نه په دې کې غیر شرعي کارونه کوي. اسلام پته په جومات کې نه لګي وایي جومات ټول مسلمانان دي د اسلام پته په خوشحالۍ کې لګي. او دویم نمبر د اسلام پته په غم کې لګي چې ته د خپل غم او د خپل غصه دا په کومه طریقه باندې ته مانځي. د غم په ټیم کې خوشحالۍ په ټیم کې په دې دوه ټیمونو کې د انسان د اسلام پته لګي. عزتمندو ټیم لګ دی او خبرې په ډېرې زیاتې دي او انشاءالله تعالی مختلف موقعو باندې به دا خبرې من کوو. خو دین په کوم ځای کې یادېږي اسلام په کوم ځای کې یادېږي استقامت د ځان څنګه خبرو د خپلو اسلافو ژوند به موږ مشرانو ژوند به موږ څنګه معلومو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند نه به څنګه خبرېږو دین به څنګه یادو د هغې اسباب د ټول نه مخکې خبره دا ده ګورئ چې قرآن یادول قرآن کریم او دا ګورئ حقیقت دی چې قرآن کریم د کم مقصد د بار راغلی و نو هغه مقصد منګه مکمل طور باندې هیر کړی دی هر چا هیر کړی دی ګورئ یوازې تاسو نو حکمرانانو پرېښی دی قرآن راغلی و د حکمرانۍ دپاره حکمرانانو پرېښی دی دویم ججانو قاضیانو پرېښی دی قرآن راغلی و د فیصلو دپاره قاضیانو پرېښی دی نن په یو عدالت کې کدا سیشن کورټ دی کدا سیول کورټ دی کدا هائی کورټ دی کدا سپریم کورټ دی کدا دارالقضاګانې دي او کدا د کلي علاقې د مشرانو کمې جرګې دي د دې جرګمارانو په لاس کې به قرآن و د قاضیانو به د قرآن مطابق فیصلې کولې
نو قاضیانو پرېښودلی دی. لہذا اول حکمرانانو پرېښودو، حکومت یې پرې ونه کړو. قاضیانو پرېښودو، د دې مطابق فیصلې یې ونه کړلې. دریم نمبر علماو پرېښودو. علماو ته الله ویلو چې دا قرآن تاسو خلقو ته ووایئ. علماو څنګه پرېښودو؟ علماو قرآن پرېښودو، نور کتابونه خلقو ته شروع کړل. نور کتابونه قرآن خلقو پرېښی دی. کوم ځای کې قرآن ویلې کېږي؟ او زیات نه زیات موږ قرآن څه ته وایو چې مولوي صاحب په خوږ اواز د قرآن په پښتو کې ترجمه وکړي. داسې ده که نه؟ موږ هغه مولوي صاحب ته ښه مولوي صاحب وایو ډېر خوږ اواز یې دی یار، ډېر مزیدار ترجمه یې وکړه. ان الذین آمنوا، بېشک هغه کسانو چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات نیک عمل یې وکړو، په خوږ اواز باندې ووایه او دعا وکړه الله تعالی مسلمانانو له بری ورکړي او کفر له شکست ورکړي. او بس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. موږ دې مولوي صاحب ته غټ مولوي صاحب وایو نه چې نه، د عالم ته دا ویل غواړي دا قرآن کریم دا د ټولو خلقو ته ویل غواړي. په دې قرآن کې الله تعالی ویلي دي چې ګوره یاد ساته، بلغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے پیغمبر چې تا ته کوم قرآن نازل شوی دی د الف نه د والناس پورې ټول خلقو ته ورسوه. ټول خلق به ستا خلاف وي او که دا کار دی ونه کړو نو تا تبلیغ نه دی کړی. ګورې لہذا علماء قرآن کریم پوره نه دی ویلی، د خپلې خوښه ایتونه ته وایي، د خپلې خوښې. او کوم چې د خوښه نه ده د پکې تکلیف دی، مشکل دی، نو علما کرام هغه نه بیانوي. حقیقت درته وایم ګورئ، دا زه د ځان نه کیله کوم اول زه هم نشم بیانولی. بالفرض که عالمانو د سود دا مسله بیان کړی وي صحیح که نه، څنګه چې د سود د مسلې حق دی، نو زموږ نظام د سود وی. یاره کوم عالم په سود باندې کلکه خبره کړې ده چې زموږ دا ټول هر څه حرام دي، زموږ دا نظام دا د حرامو دی، چې دا په دې مرکزونو کې دا مسله اوچته شوې او دا په دې مدرسو کې اوچته شوې، په جماعتونو کې اوچته شوې چې سود حرام دی. ګورئ حدیث کې راځي درهم ربا یأکله الرجل وهو يعلم انه ربا اشد عند الله من 36 زنیا. د سود یو درهم خوړل چې او سړی پوهېږي چې دا سود دی، د الله په نسبت باندې 36 ځله زنا کول غټه ګناه ده. نن ټول پاکستان ټول زمونږ چې کوم د معاشي نظام دی په سود باندې چلیږي، ټول دنیا معاشي نظام په سود باندې چلیږي. سعودي عرب په سود روان دی، دوبۍ په سود روانه ده، پاکستان په سود باندې روان دی، یورپ ملکونه هم پرېږده وه. دې خلاف چا خبره وکړه؟ سعودي عرب کې کوم عالم دا خبره وکړله؟ کوم د حرم امام ویل چې سود حرام دی؟ ویلی شي څوک؟ نشي ویلی. که ویل دا به په لاقب کې بدن نه وي. دلته چې کوم سرکاري علما دي د هغوی چې خبر رسېږي دا خطیب په پاکستان دی او پلان دی او پلان دی او شغل بیان مقرر دی، درته وایي دا خبره وکړه مضبوطه که نه؟ دې خلاف خبره وکړه که نه چې سود حرام دی او دا نظام دا ټارګټ که دا نظام دا د ظلم نظام دی په دې وطن کې چې روان دی. مونږ چې د نظام خبره کوو دا سیاسي خبرې کوي، دا پرېږدي د سیاسي مولیان دي او دې دین ته نقصان رسولی دی، نقصان رسولی دی ورته. سود باره کې چا خبره وکړله؟ په دې وجه باندې دا قرآن کریم علما پرېښی دی، دا قرآن کریم تبلیغیانو پرېښودلی دی. هغوی هم قرآن چاته ونه وایو، تبلیغ والا پرېښودو، علماو پرېښودو، قاضیانو پرېښودو، حکمرانانو پرېښودو. نو امیان خو به د دې خلکو نه قرآن وي، نو امیان به کوم ځای کې راوالي. نو موږ څه کار وکړو؟ بس موږ قرآن کریم د دې دپاره راواغستو چې قرآن کریم کله جنۍ ودیږي نو دا وله په ډولۍ کې ورکړه چې د قرآن په سوري کې لاړله، نو لاړه څه چل وشو؟ قرآن په سوري کې لاړله نړله، او چې کله مړی وشي نو هغه ته به سر ته به کېږدي. دا دلته به غالبا دا رواج نه وي. په دې 400 کې ما یې 15 کاله تېر کړي دي، هغه ځای کې ناظم صاحب وفات شوی و، خو زما په جومات کې 15 میاشتې امامتي کړو، 15 میاشتې کې هغه ناظم صاحب ما نه ولیدلی. د زه الله په سر ګواه دی چې ما په جومات کې چېرته په جمع باندې یا چېرته په یو درس کې د جمعې په مونځ کې نه ولیدلی. وفات شو، وراره یې راغی ویل جي ویل زما تره جنازه به نه کوي. ما ورسې وخندل مې ستا تره خو زه پېژنم نه، ستا تره خو جومات ته نه دی راغلی. وایي نه نه بس وایي ته به جنازه کوې. زه چې کله رالم او دا یې راوړو ډېر غټ رش و، ځکه دغه ځای ناظم صاحب و د یونیکونسل ناظم و، ډېر زیات مشهور سړی و. چې هغه کله راغی او لاش یې راوړو کېښودو، نو ما تقریر کو ما ته یې وکتل دغه د کوم چې د تابوت ته شیشه پکې نو په دې ځای ورته قرآن کریم ښودلی و، په دې ځای باندې. دومره جرأت په ما کې هم نه و چې په هغه ځای کې ما په دې باندې خبره کړې وای که نه، موږ نشو ویلی. حقیقت دا دې څوک ویلی چې یاره دا غلط کار کړی دی، خو جګړه به مې کولی، بیا خپله بېعزتي به مې بیا کولی. نو ما خو په ټایم کې خبره ونه کړه، البته بیا ما په جومات کې په دې باندې ټیک خبره وکړله ماښام چې دا کار غلط و او هغه غلط ته مې ویلو. دا من ځان لم دوکه ورکو، الله لم دوکه ورکو. یخادعون الله الذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم
یعنی الله په دې دوکه شي چې قرآن سره پروت دی ما پیګه نه جنه په دې الله نه دوکه کیږي او یا دا چې کله داسې پلازه جوړو کور جوړ کړي چې طالبان راجمه کې ختم وکړي چې برکت پکې راشي او تلاوت وکړي چې ثواب ملاوي شي نه چې د کوم مقصد د لپاره چې الله را لګل هغه موږ نه کوو لهدا یا ساتل غواړي قرآن کریم باندې ګوره دین یادېږي دین موږ نه پیژندلې لهدا عزتمندو دا څومره مسلمانانو چې تاسو ناسي څومره خويندې زما راغلي دي قرآن یاد کوي ګوره قرآن له ټیم ورکوي ډاکټر اسرار مرحوم به تاسو ډېر خلک به پیژنئ ډاکټر اسرار صاحب په لاهور کې یو میډیکل کالج ته چا راوسته دی کانویکیشن پروګرام لا د ډاکټران چې کله فارغي کنه هغه ډیګریانې چې بر اسمان ته ولي لیدلی به ډاکټر چې کله فارغ شي دا ډیګریانې اسمان ته ولي او کېچکې یو دینه ته زورانو باسي مطلب دا چې ستاسو د ډیګری اړو حیثیت نشي دغه شی د پیسې بغټي بده باندې دا ډیګریانې چې کله هغه سينو ډاکټر اسرار مرحوم راوسته اخره ورځ لا ډاکټر سے په خپل باندې د کلاس ډاکټر او د لوی ډاکټر خپل پیسې پرې خو دین دي ځان وقف کړو نو هغه ډاکټرانو ته خطاب کړ دی ډاکټرانو وي تاسو فارغ شوي او تاسو څه خیال لرئ چې موږ ته ډیګریانې ملاو شولې موږ ته د MBBS ډیګري ملاو شوله وای دا تاسو ته ډیث سرټیفیکیټ ملاو شو ډیث سرټیفیکیټ د مرګ سرټیفیکیټ درته ملاو شو د مرګ مطلب دا چې دا والا اوس بمري او تاسو تعلیم یافته نه ګوره تاسو به ال تعلیم یافته جوړیږئ چې تاسو دې ډیګري سره عربي یاد کړئ قرآن یاد کړئ نو قرآن هم نه یاد کړئ نو MBBS دې کړئ بیا هم جاهلې ترن ډاکټر ته وایي ته جاهلې چې قرآن د نه یاد تا ته به چې ستا دماغ خراب دي غټ تعلیم یافته خو زه یم ته بل یو کس ته ووایه چې هغه قرآن د نه یاد ورته په یورپ کې د ډیګري کړې ده هغه ته موږ تعلیم یافته وایو اگر که قرآن نه دی یاد تعلیم یافته هغه چا ته ویل کېږي چې هغه قرآن کریم باندې پوهېږي انشاءالله ټیم په قرآن کریم له ورکوو ډېر علما دي د سر نه شروع وکړئ خیر دی که دا سپینګي خیر دی که د دې زنانو په ویښتو کې سپین راغلی دي سپین سر یې قرآن کریم له ټیم ورکوي ګورئ قرآن باندې دین یادېږي چې قرآن موږ نه یې راغستی دین نه یادېږي یو سبب دا دی دویم نمبر خبره زموږ په دې کتاب کې لیکل ډېره بهترینه صحبت صالحین د نیکانو خلکو مجلسونه ډېر ځای موږ اکثر کوشش کوو چې د مالدار سړي سره خپل تعلق جوړ کړو زما خو الحمدلله ډېر ګرځم راګرځم خو زه ما ته د خپلې تاڼې سیچو نوم نه دی معلوم والله زه نه پېژنم د چا سره ځم تاڼې سیچو ما ته نوم نه دی معلوم ما ته د خپل AC نوم نه معلوم د DC نوم ما ته نه معلوم نه پېژنم نه چېرته ورغلی یم د هغې وجه دا د الله رب العالمین الحمدلله ما کې خودداري پیدا کړل داسې د دې غټو خلکو خواله نه ځما پروا مې هم په دې خلکو باندې نه تاسو یقین وکړئ که نه په کلي کې چې کله سړی تعارف کوي چې بس SHO سم تعلق دی او DC ته مې DC ویلو AC ته مې DC ویلو په دې خلک ډېر فخر کوي ګوره عام طور باندې سیاسي خلک و دې کلي خلک ډېر فخر په دې باندې کوي د نادرا د پلاني سمې تعلق دی او دغه پلاني سمې تعلق دی مې څه چل چې ستا سره تعلق دی په دې کې څه خیر تا ته میلاویږي هیڅ خیر پکې نه د دې په ځای باندې ته وګوره چې کوم خلک صالحین دي او نیکان دي هغوی له داسې په ورځ کې یا په هفته کې ټیم ورکړه خوالیزه کښېنه ورسره که دا ستا په دې پاتراک کې دی که دا په شرینګل کې دی که دلته نه تیمرګرې ته پسې لاړ شه که هلته نه پېښور ته پسې لاړ شه که هغه ځای کې نه کراچۍ ته پسې لاړ شه خو د صالحانو سره لږ تعلق جوړول چې ته پوهېږې چې دا سړی نیک سړی دی عالم دی تقوادار دی او د هغه سره خپل تعلق جوړوه بدقسمتي خو دا د صالحین کم دي نن خو که د علما مجلس کې کښېنې غیبت علما مجلس کې کښېنې هم فتوا علما مجلس کې هم کښېنې غیبتونه او الزامات دا چا سم چې کښېنې نو تا ته به داسې ښې خبرې ونه میلاویږي لهذا دغې خلکو سره کښېناستل چې د هغې صالحانو د صحبت په وجه باندې که دا جومات کې ستا څوک نیکان صالحان دي په مدرسه کې دي د هغوی د صحبت په نتیجه کې انسان ډېر لوی تزکیه کېږي ډېر لوی تزکیه کېږي دا سید علي حجویری رحمه الله چې دا مشهور دی په داتاګنج بخش باندې پېژنې که لاهور کې چې کوم داتا صاحب مزار دی د خپل نوم د سید علي حجویری لوی عالم تیر شوی دی صوفي الکشف المحجوب په نوم باندې یو بهترین کتاب لیکلی دی علما که پکې ناست یو دا کتاب وګورئ ځان له اوس په اردو ژبه کې ترجمه شوی دی میا توفیل محمد مرحوم هغه د دې اردو ترجمه کړې ده الکشف المحجوب په نوم باندې تصوف په باب کې یو نایاب کتاب دی د هغه په باره کې راځي وي دا دومره نیک انسان و که نه دومره نیک دا چې کله راغی لاهور ته نو زموږ په شان به په ګنټو تقاریر نه کول ویل دا به د یو مجلس خلک به راتلل کېناستل به پکې دا به داسې کېناستو خاموش به ناست ښکته به یې کتل بل ذکر به یې کوو بل تسبیحات به ویل او خلک به رال
تقریر به نه کوو ناست کوو او په دې دوران کې په دې حال کې به چغې شولې بس او یو چغې به و خلکو به چغې والي هوبې والي دا زړه به تش کو او د هغې نه پس به چې کله تل روغ رمټ سړی وتلو بیمار به راتلو روغ وتلو خود به خود د دې مجلس د صحبت په وجه باندې به د هغه تربیت شوی و زه ګوره دا خبر تاسو کوم زه خو تقوادار نه یم زه د تقوا هېڅ قسم دعوه نه کوم خو تاسو یقین وکئ د دې سارې د مجلس به تاسو ته الله پته ولګي چې دا کله ختم شي ستاسو به تهجد په دې کې شروع شي په دې کې به ستاسو لمونځ به ستاسو په جمع شروع شي وختي پاسېدل به ستاسو عادت شروع شي د قرآن سره به ستاسو تعلق جوړ شي د کاله پورې به تاسو د دې کلاس د وجې نه چارج بای چارج لکه څنګه چې بیټري ته چارج میلاو شو سبا تا ته رڼا درکوي دا د دې مجلسونو اثر دی اول بس د دې د پس به بیا چغې به وشولې او د چغې نه پس به خلک راړل دا د سید علي حجوري دعوت و خاموش دعوت خاموش زړه به د خلکو تش شو او چې تلو دروغ به پرېښو سود به پرېښو بدعملي به پرېښې وه د دې صحبت په وجه باندې به د هغه تربیت شوی و علماو ته مې خپل مجلسونه داسې جوړ کړي ښه چې خلک زمونږ خواله راشي او سره نویسي اچھا نو چې زمونږ خواله راشي او الان کما کان چې څنګه راغلی هغه شانې لاړو دخل سارقا وخرج مغیرا غل راغلی او ډاکو لاړو داسې نه بلکې چې دا راشي غل او چې دې کلک مسلمان زمونږ د مجلس نه لاړ شي دویم نمبر ګورئ که موږ دین یادو استقامت یادو نو د دې سره سره ګورئ د صالحانو د نیکانو خلکو صحبتونه دو خبرې شولې دریم نمبر عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله چاته هم خبره کوله بل ګوته ګوله تړله ګوته د زمونږ په خواري واجب درشه ګوته دله تړمه نبی علیہ السلام چې څوک چرته لګو نو ګوته نه بوله تار تاو کو زه تاسو له ګوته تړمه ادا دي چې دریم نمبر خبره غدا ده چې د عبادتو پابندي کول عبادتو پابندي پیژنې به تور مثال اجي سه روان دي په خبر ده نو سه گاڑی ته ناشته په دې دوران کې چې کله دې شرینګل ته ورسېدو دا جمع ټیم دی 1:25 منټي 15 منټه مانځه ته پاتې دي نو دا دې سوچ چې زموږ ته مرګره تر امون رسیږي چې ټیم شته زموږ چک دره کې به وګدا سينو بس چې کله د موږ ټیم شو لکه ودرېګه دا گاډي سیټ کې د موږ کو د خپل جوړول وکړ یا دا چې کله مونږه ساره منځ 15 منټه کم 15 بجې باندې نن مونږ په دې جماعت کې منځ کو ممکن درې چا په جماعت کې په کمی د چا په جماعت کې 15 بجې نو چې په کم باندې په 15 منټه کم باندې منځ ده نو په باندې په 4 بجې باندې ټیک ټاک پکار چې پاسې دلې او ګډیر تکړه نو چې په کم په سلور فاصله تهجد دې کړي خو چې 4 په باندې 4 بجې ته پاسې دلې او 10 دې کړي مسواک دیواله او سنت دې پکور کې کړي او تار په تیار په کټ کې ناسي چورګل 15 منټه بعد جماعت ته وزم دا عادت جوړول یا د ماسپخینې اذان په یو بجې باندې وشو نو وایو توس ورګه ګورو کنه چې ورسو 15 منټه باندې 10 منټه باندې چې اذان وشو په جمعه ته روان شي مازیګر اذان وشو جمعه ته روان شي ماخام اذان وشو دغه نه مخکې جمعه ته روان شي د عبادتو پابندي کول تاسو یقین وکړئ دا 15 وخت چې کوم منځ دی په دې کې ډېر غټ حکمتونه دي علماء په دې کې یو حکمت دا ویل دی دې حکمت یو دا دی چې دا انسان د اوقاتو پابند جوړي نو په عبادتو باندې چې کله موږ پابندي وکړو چې کله زمنګ نه یو ورځ زمنګ نه جمع لاړ شي موږ په دې باندې خبر شو په دې روزه کې د روزې نه وړاندې موږ دوره تفسیر کوو په 15 شعبان باندې موږ دوره تفسیر شروع کوو د 27 رمضان پورې دې روزه کې ما ځان لا یو عادت جوړ کړو بل زبا د 15 شعبان نه د 27 رمضان پورې زبا جمع او تکبیر اوله باندې قضا کوم دا میزان څه عزم کړو مل ګورم چې زه کولای شم کنه شم کولای 15 شعبان نه 27 رمضان پورې ملزم په تکبیر اوله باندې مونږ کوم چې زمانه جمع پاتې نشته ده تاسو یقین وکړئ الله مالا توفیق راکو د 15 شعبان نه والا د 27 رمضان پورې زمانه تکبیر اوله نه وتلې د ټول منځونه ما الحمدلله په جمع باندې کړو او پاول سب کې می کړو په تکبیر اوله باندې ما کړو او چې زما اراده خنوا 27 رمضان ویل نو پکار ما د پکارو چې ما ټول جون ویلې وي داغه نه پس بیا شی زمانه پاتې شي زه ان شاء الله تعالی که تاسو عزم وکړو کنه چې د نن نه پس به ان شاء الله موږ د تکبیر الله نه بغیر به داموز نه کوو اراده وکړو کنه وکړو ان شاء الله وعده نه علامه وعده ګرانه ده اراده کله کوو کې عزم سمیم عزم مصمم چې سم کېږي اجتماع ده او جلسه ده او څه چل دی او چې کله د اذان आवाज مې واورېد چې د جماعت ته لاړ شم تاسو یقین وکړئ په ژوند کې برکت به وي نه قسم دی والله موږ ورته د تباہ برباد ځکه ګرځو چې موږ د ژوند برکت ختم شوی دی برکت په عبادتو باندې راځي کوم چې زمونږ عبادت دي په پابندۍ باندې کول البته زه یو خبره وکم کله چې دا سړی بیماری کنه
د پنډۍ خرابې دي، بل بیماری ده. ډاکټر چې کله ولا انټي بایوټیک ولا ورکي یا ولا سټیرایډز ولا ورکي یا ولا پین کیلر ورکي، نو بیا ورسره یو دوايي ورکوي چې هغې ته د معدې اسوموپرازول او موپرازول ولا ورکوي. بلکې دا خو د دې دوايي حصه نه وي که نه، خیال مې دا ولې ایکسټرا ډوز ولا ورکوي، وایي دا به ستا د معدې د فنکشن به صحیح ساتي. زه دله پسې یو ډوز بل در کوم، هغه دا ده چې عزم وکړئ چې د ورځې کم از کم 2 رکعاته اضافي کوئ، کم از کم 2 رکعاته. که تحیت المسجد هم مکمل کولی شو ډېره ښه خبره ده، خو چې به ځان دا لازم کو چې په شپه ورځ کې به کم از کم د 15 وختو منځونو نه او د سنتو نه علاوه چې 2 رکعاته نفل موږ شروع کړو، دا 2 رکعاته به په میاشت کې به 15 رکعاته شي او په کال کې به 720 رکعاته شي. او بیا که بالفرض ستا 15 کاله عمر دی نو په 720 کې ول زره ورته څومره منځونه موږ وکړو. بیا په رمضان کې تراویح به وکړي، په تهجد به راواوړئ، تحیت المسجد باندې به راواوړئ، په تحیت الوضو باندې به راواوړئ. دغسې مسلمان جوړېږي نو. مسلمان څنګه جوړېږي؟ دا په تبرګو باندې او په ارو باندې په چړکو نه جوړېږي چې داسې به یې جوړو موږ، دا به دې مسلمان جوړېږي انشاءالله تعالی. دا به موږ ټیم ټیبل نن له ځان نه جوړو او خپل نوی ژوند چې دا زموږ یو نوی کور شي، نوی ژوند، یو نوی آغاز موږ د ژوند وکړو انشاءالله تعالی. زموږ ټول هر څه برابرېږي به. او 4 نمبر پکې به زه اخره خبره وکړم، بیا د ایتونو ترجمه به کومه. چې یو خبره موږ وکړله چې قرآن ته به کینو نو موږ به دین یادو. 2 نمبر خبره موږ وکړله چې موږ به د نیکانو صالحانو صحبت وکړو، دا خبرې به یادوئ. او 3 نمبر خبره موږ وکړه چې د عباداتو اهتمام وکړو. او 4 نمبر خبره چې د بېدینو خلکو د مجلسونو نه به اجتناب کوو. بس دا داسې ډوز دی که نه، دا انسان داسې جوړوي بېدینو خلکو سره به تعلق نه ساتي. کم خلک چې د الله د دین نه باغیان دي، چرسونه څکي مه کښېنه ورسره، نشې کوي مه کښېنه ورسره، تماشې کوي مه کښېنه ورسره، فضول خبرې کوي مه کښېنه ورسره، فحش گفتگو کوي مه کښېنه ورسره، غلا کوي مه کښېنه ورسره، د غلطو خلکو ملګرتیا کوي مه کښېنه ورسره. ته پوهېدې چې دا مجلس د حرامو مجلس دی، بس هغې له مه ورځه. انشاءالله تعالی دا 4 دوايانې چې موږ ځان سره واغستې که نه، نو په دې باندې موږ به مسلمانان هم جوړ شو. او د دې په نتیجه کې به الله رب العالمین د سید قطب په شان او د حسن البنا په شان او د حضرت عمر په شان او د امام احمد بن حنبل په شان او د امام ابو حنیفه په شان دې په شان استقامت په دین به الله رب العالمین زموږ نصیب کړي. دې آیتونو ته وګورئ. ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا موږ ورکړو موسی علیه السلام د تورات. د څه دپاره؟ دا کومې خبرې چې موږ وکړې دې دپاره دا خبرې پکې وي. فاختلف فیه، نو په هغې کې اختلاف وشو. اختلاف خطرناک شی، اختلاف نه پس د خلکو ضد پیدا کېږي. د ضد د وجې نه موسی علیه السلام ملګرتیا پرېښودله، خو د دې باوجود د الله رحم ته ګوره هغوی اختلاف وکړو، خو عذاب یې پرې رانوسته. ولې؟ ځکه د عذاب په باره کې د کائنات د جوړولو نه مخکې الله فیصله کړې وه چې د قیامت دپاره خاص ورځ ده او ټول خلک به په ګناه باندې نه وژنم. موږ کله کله وایو یاره دا دومره په دې غزه کې اول زما یو ځای کې په غزه باندې تقریر وکړو، ما ته یو کس یاره مولي صاحب غزه کې دا ظلم الله نه ویني چې الله تعالی په دې یهودیانو باندې یو تندر راګزار کړي ستا او د دې غزې د مسلمانان دې بچ شي. الله داسې ولې نه کوي؟ نو مال الله تعالی ځکه داسې نه کوي چې زما سره ایمان بې ګوري که نه، چې ما ورته کې دا منافقت څومره دی چې زما سره منافقت اول معلوم شي دنیا ته، بیا الله ته ګرانه د یو جړپ مور کې ختم به شي، خو زما اوس ایمان په دې باندې ګوري. الله وی ولولا کلمة سبقت، کنوې فیصله مخکې شوې من ربک ستا د رب د جانبه، لقضی بینهم، نو خامخا به د دې په منځ کې د مرګ فیصله شوې وه. په الله مخکې یو فیصله کړله چې عذاب په قیامت کې راځي. وانهم لفی شک منه، یقینا دا خلکو لفی شک بشک پراته دي منه د دې کتاب نه، یا منه د قیامت د ورځ نه، مریبن په پاک شک پراته دي. شک او د شک نه پس بیا ریب دی. وإنا یقینا کلا، دا ټول لما لیوفینهم الا لیوفینهم، ندی دا ټول مگر پورا پورا بورکی دوی تا ربک ربستا اعمالهم، د دې اعمالو بدله ان کی سو کړل د دې بدله په قیامت کې ملاوي. انه بما يعملون خبير، یقینا د الله د دې په اعمالو باندې خبر ده. فاستقم كما امرت ومن تاب معك، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بډا شو په دې ګیره کې سپین رالل، نو ابوبکر صدیق ورته ویل په خندا کې شپت یا رسول الله، د الله رسول بډا شو. ولی نبی علیہ السلام پس دې ځکه په دې سڼو کې په دې ګیره کې سوار لس وختس کې نشو ډېر نو اس کې نشوي په تور ګیره نبی علیہ السلام پات شوی دی.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې شیبتنی هود سورۃ هود بډا کړه. سورۃ هود کې دا آیت دی چې فاستقم کما امرت، د دې کلکشا څنګه دا د حکم شوی دی. استقامت الله زمون غواړي. فاستقم کما امرت، کلک ودرېګا په دین باندې څنګه امر شوی دی تا. ومن تاب معك، سوک دې کلک ودرېږي چې ستا سره رجوع کړي د دې دین ته. ولا تطغوا سرکشی مکوي، انه بما تعملون بصير، یقینا د الله ستاسو په عمل باندې خبر دی. ولا تركنوا الى الذين ظلموا، اخر خبره چې موږ وکړه چې د غلطو خلکو د مجلس ته موږ ځان ساتو، غدا آیت ده. ولا تركنوا الى الذين ظلموا، ممایل کېږي هغه خلکو ته چې ظالمان دي. فتمسكم النار، نور به ورسیږي، یا په دنیا کې یا په آخرت کې. وما لكم من دون الله، نشتستاذ رفارد الله نسوا من اولیاء، سوک دوستان یا سوک مددگاران. ثم لا تنصرون، بیا بستاس مدد ونشي. واقم الصلاة، دا د عبادت پابندی دا. واقم الصلاة، او د منص پابندی کوا. طرفي النهار، د ورځې په دې دواړو طرفونو کې، د سحر په ټیم کې او د مازیګر په ټیم کې، ماسپخین مازیګر او سحر. وزلفا من الليل، او د شپې په اوقاتو کې، ماښام ماسودن. ان الحسنات، بشکدا منزنا، یذهبنا ختمی السیئات، استاسو گناهونه. د پنځه وخت منزونه چې مونږ لکو په دې باندې گناهونه معاف کیږي. حدیث کې راځي سو پنځه وخت منځ کې مثال ادا ده چې په نیر کې پنځه وخت لامبي. ذالک ذکر للذاکرین، دا نصیحت ده د نصیحت اغستونکو لپاره. واصبر، صبر کوا، دا استقامت ده. فإن الله، بشک الله تعالی، لا یضيع اجر المحسنین، نزایګ اجر د نیکانو. فلولا كان من القرون من قبلكم، نولنو من القرون بدي خلقو کی بدي پیړو کی، من قبلكم استاسو وړاندې، اولو بقیت، نو خيار خلق. وکار دي پتاسو کې خيار خلق دا صحبت د صالحین ده چې صالحین خلق برالګي دا به خلقو تربيت کوي. ينهون عن الفساد، چې دي خلق منع کولای د فساد نه، په الارض پسمکه کې. الا قليلا، مگر لک خلق ممن دغه چانا انجینا، من بچکړي دي منهم د دوینا، دا نیکان صالحان لک خلقی. واتبع الذین، روان شو کسان، ظلمو چې ظالمانو، ما پاغي مالونو پسې، پاغه دنیا پسې، اتربو فی، چې دل پاغي کې خوندونه ورکړل شو، دی پدې کې مت شو، په دنیا پسې لاړل. وکانو مجرمین، دی مجرمانو. وما كان ربک، نره استعرب لیهلک القرى، چې کلی هلاکی بظلم، فظلم باندې. الله په ظلم کلی هلاکی نه، ته ویل الله اسرائیل نه هلاکی، دا الله قانون دی، دا مسلمانانو ته الله پریدي. واهلها مصلحون، چې داغه اهل وو اصلاح کوونکي وي، او په یوځای کې چې مصلحین الله به عذاب نه راولي. ولو شاء ربک، دا یو سوال چیرې دا ټول خلک مسلمانان ولې نه دي؟ الله تعالی په ټول مسلمانان کړی وي کنه؟ الله وینا الله په زور څوک د مسلمانان کوي. ولو شاء ربک، کستار مختلف ویلا جعل الناس امه واحده، دا ټول خلک به یو ډله ګرځولې په ایمان باندې، ټول مسلمانان وي. ولا یزالون، همیشه دي مختلفین، اختلاف کوونکی خلق به اختلاف کوي، اختلاف ختمیږي نه. خدای اختلاف به موږ د دشمنی سبب نه جوړو. الا من رحم ربک، مگر هغه خلق به د اختلاف نه به چې ستاره په رحم کړی وي. ولذلک خلقهم، د دې رحمت د پاره او د اختلاف د پاره الله د خلق پیدا کړی دی. وتمت کلمت ربک، پر شوی د ستاره رب دا په صلا چې لاملا ان جهنم، ذبخام خړکم جهنم، من الجنه لبریاننا، والناس الانسانان اجمعین، د ټولنا. وکلا نقص عليك من انباء الرسل، وکلا نقص، من دا ټول هر څه بیان علیک پتا باندې، من انباء الرسل، پیغمبرانو دا خبرونه، ماغا نثبت به، چې موږ مضبوطو په دې باندې فؤاد کستا زړه. د پیغمبرانو واقعات د استقامت د صد لپاره چې زړه په مضبوط شي، دا موږ واقعات ولې بیان کړل؟ دا د تثبیت القلوب د لپاره. وجاء غراغله دیتا تا فی هذه بدی واقعاتو کی الحق حق و موعظه نصیحت پکې راغله دی، و ذکر للمؤمنین، پدې کې نصیحت دی د مؤمنانو د لپاره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زمونږ دا د نن ورځې کلاسو الحمدلله په خیر باندې په عافیت باندې اختتام ته ورسېدو. زه نن ورځ اولنۍ ورځ وه، اوس به تاسو ته یو کار حواله کوم، هغه دا دی چې سبا به زمونږ د کلاس چې کوم عنوان دی نو دا په دې کتاب کې په 11 نمبر صفحه باندې دی، تعمیر سیرت کی بنیاد، 3 نمبر کلاس دی.
دا کتاب و کلاس دی زمونږ ورځې 5 دي موږ به څه کلاسونه پرېږدو څه به وایو نو دا 3 نمبر کلاس چې کوم دی تعمیري سیرت کی بنیاد دی چې سړی خپل سیرت څنګه جوړولی شي موږ استقامت وایو سبا به سیرت وایو څنګه به جوړو ځان دا به زمونږ کلاس وي یو درخواست به دا کومه چې نن په تاسو کې د پکې کوم امامان راغلي نو هغه به په خپله باندې په جومات کې د مانځه نه پس خاص کر د ماسخوتن د مانځه نه پس خلک د کلاس دپاره به انشاءالله اعلان وکړي زه د هغه تیمرګر راغلی یم نو زه د دعوت دپاره راغلی یم چې 200 کس خلکو ته خیر رسېږي نو چې 100 ته ورسېږي او چې 100 ته رسېږي نو چې 200 ته ورسېږي انشاءالله څومره امامان په تاسو کې دي نو هغوی به ټیک ټاک خپل جوماتونو کې به اعلان وکړي 2 نمبر چې په تاسو کې کوم ملګري دوکانداران دي نو کوشش وکړئ څومره ستاسو دوکانداران ملګري دي نو تاسو هغوی له دعوتونه ورکړئ کوم عام د کلي خلک دی نو خپل کلي کې چې ستاسو محله کې ستاسو په ګاونډ کې څومره مسلمانان دي انشاءالله د کلاس د دعوت موږ هر چا له ورکو نو که بالفرض موږ ته یوازې خیر کېږي او د دې په ځای باندې بل مسلمان ته خیر وشي په دې کې زموږ دپاره ډېره زیاته ښېګړه ده نو سبا دپاره کم از کم چې موږ 15 کسانو له دعوت ورکو انشاءالله یو کس ځان سره ټارګېټ کړو چې دعوت 15 کسانو له ورکو او د ځان سره یو کس نقد راولو نو 15 کسانو له دعوت ورکو انشاءالله یو کس چې سبا زموږ سره نقد راغلی او دا دعوت زما زنانو تم دی او دا مې تاسو تم دی نو که نن زموږ دعوت 200 کسان سبا به 400 ته ورسېږي او که نن 400 وي سبا به 800 ته ورسېږي انشاءالله چې 15 ورځې پس موږ کلاس ختمو زموږ دا حاضري به زرګونو ته رسېدلي ډېرو خلکو ته به خیر وشي داسې به کوي انشاءالله که نه نو سبا ښه په ایماندارۍ باندې به انشاءالله کلاس ته راځئ او د دعوت اهتمام ورسره وکړئ دعا وکړه اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اله العالمین قرآن کریم درسم شروع الله ته اختتام ته ورسوا الله سره د رسول توفیق راکا مهربان ربا ډېر یو بهترین وخت دی الله په دې ورکه توجه د انسان برابرۍ الله د قرآن د مضامین زمونږ د زړونو ته کوز کا الله نن چې کوم موضوع باندې مونږ خبرو وکړه الله په دین باندې استقامت الله مونږ له په خپل دین په ایمان استقامت راکا مهربان ربا مونږ سره د پرو غلطو احساس ته الله چې مونږ څومره ګناهونه زمونږ نشوي د الله ټول ګناهونه مونږ ته معاف کا الله ټول ګناهونه مونږ ته معاف کا مهربان ربا په دې مجلس کې په دې مسلمانانو ورونو کې په دې خويندو کې څوک بیمارانی الله شفای کامل ولا ورکا الله تعالی په چا باندې قرض دې قرض د بوج نه اخلاص کا د چا بچی نشته الله تعالی نه کمال صالح اولاد ولا ورکا الله په موږ باندې خپل رحم او کرم را نازل کا الله زموږ ناراضي شه زموږ نه خوشاله شه الله د غزه او د فلسطین د مسلمانانو مرستيال شه الله دا غوډه سخت ورځ ختمه کا الله رحم او کرم پاغي باندې وکا الله زموږ ناراضي شه ختمم په ایمان باندې وکا صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین